बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम तासु बरो जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په مزو کې دوستانو دیر ته ملګری نه نهایت هی دردناک افسوسناک او شرمناک واقعه را مخته شوې ده چې یو شازلمې جنې په یارانې په شک کې ډېرې زیاتې بې دردۍ سره قتل شوې د الګ څوک اور د جنې سره څه تعلق اور د الګ قتلان څوک دي دوستانو ته ورګه سره ټول حقایق په دې ویډیو کې شریکام او کته څه ټول حقایق باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سملا شي دوستانو ظلم پسې ظلم شروع دی یو الګ چې خپل کالج ته تلو د بختوري میاشتې کې ډېرې زیاتې بې دردۍ سره قتل شوی دی واجه قتل صدا چې مونږ خور سره دغه ناجایز تعلقات دوستانو چې کله پولیس ایو کیس کې پولیس ته په لاس تویر شي نو هغه بیا تحقیق کوي چې کله تحقیق وشول نو پاته دا ولګیدل چې د الګ هغه سره تعلقات نه ایون هغه ایوبل پیجندلو خو دوی پلا دشمنی سړولو د پره پلا خور په دغه باندې تورا کړه شرم پرواړولو او د الله کې قتل کړ دوستانو کوم سوچو مونږ خپل شرم چې دا کنه یو شرم او حیا چې هغه په شاته غرزولې د صرف پلا دشمنی سړولو باندې پویګو انسان چې دا هغه الله پاک نه خدا امید لري چې الله به معاف کړي خو هغه خپل اسکله دا سوچ نه کوي چې ز پلان کې کاس ما سره زیاتی کړي ز خپل حق هغه ته ور وبخم مونږ کوشش داوي چې ست طریقې باندې نن سبا مونږ د هات پر خپل روایتونو د هات پر غرزیدلیو چې خپل شرم ها استعمالو دینه مخکې ها داسې په خبر رنګ روډ باندې داسې واقعیا شوې ده چې خپل خصه استعمال کړي او خزه ته هم پاته و خپل دښمنی سړولو د پره دوستانو مونږ هغه درنه پښتنه چې دی چې یو وخت چې مونږ په ناس کولو فکر کولو هغه پښتنه نن سبا نه دی پاتې شوی میکسینګ پکې شوی دی کړه دومره درنه پښتنه چې یو بیکاری بو په خبر کې مونږ ته نظر ته نه راتلو نن کوم وګورو چې دومره بیکاریان دي خزه پکې بیکاریان راوتلي دي دوی خپل عزت د پر نن سبا خپل عزت خپل دښمنۍ د پر استعمال خپل شرم خپل دښمنۍ سړولو د پر استعمال پولیس چې موږ به دا گرفتار کوو او دوی ته موږ قرار واقع سزا ورکو خو دوستانه معاشره ته یو پیغام ورکول غواړم چې دا یو داسې نسور ده دوی صرف یو سړی ته نقصان نه دی ورکړی دوی پورا معاشره ته نقصان رسولی دی چې د معاشره کې داسې واقعیت رونما کیږي نو دا موږ معاشره عکاسي کوي دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور وکړئ والسلام